وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا وزير له لا ند له ولا نديد له ولا جد له ولا ضد له ولا ممد له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وأعلانا وأجلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. محترم مسلمانانو، مد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیث مبارکونا دا یو حدیث مبارکہ صحیحہ الستا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین دے دا ہر نبی سخپل خصوصیات تھی. دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پا خصوصیاتو کی یو خصوصیت داو، نبی علیہ السلام فرمائی نصرتو بالرعب، ماتا اللہ یو رعب را کردے دے. بعضی روایاتو کی وسر یو میاش مسافت ذکر شوی چی مثلا دا دیزے نا سڑے پیدل روان شی او یو میاش دی سفر کئی، سونا علاقی با مخ ترازی، سونا کلی برازی، نو دادون خلق نبی علیہ السلام فرمائی دا دی پزڑکی که کفار دی، یہود و نصارا مشرکین وغیرہم دی، دا دی پڑھ کے بیا رہی خواہ دا نبی علیہ السلام خصوصیت. دویم نبی علیہ السلام فرمائی جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، دازمک ما تا پاکا گرزول شوی دا، مخ کی امتون ورزے من نشو کولی دا خاص زیونو دے امت دا پارا دادی جماعت دا نبی ارتاو پا پٹی کے وے ناوختاو بس دو کسان یہ درے کسان ہے بس او 10 داموں کے وہ پٹی کی منزو کے خواہ دارنگی اوبدتا نوے خے یا اوبنوے یا دا اوبو دا استعمال باندے قدرت نو نو فتیمموا صعیدا طیبا نو تیمم وخے دا خصوصیات تھی. دا نبی علیہ السلام گن خصوصیات دی، نو پا آغا خصوصیاتو کی یو خصوصیت دا دی نبی علیہ السلام فرمائی اعطیتو جوامع الکلم،
ما ته جوامع الکلم را کړی شوي دي. جوامع الکلم اے محترم مسلمانانو، د جوامع الکلم مطلب دا لږه خبره او پای کې لوی سمندر پروتي ښه وړه غونته خبره. اوس دا خدای وخت نه دی کنه چې سړی دای مثالونه ذکر کی. البته ما د حدیث پاک صحیح سلستوا، خو چې کله مونږ د چانم د نبی علیہ السلام حدیث اورو چې زمونږ ذهن کې دای چې دا عام خبره نه ده، دا د عام انسان خبره نه ده، دا د هغه انسان خبره ده چې خاتم النبیین دی، دا د هغه شخصیت خبره ده چې هغه امام الانبیاء دی، دا د هغه شخصیت خبره ده چې هغه ساقی کوثر دی، دا د هغه شخصیت خبره ده چې شفیع المذنبین دی، دا د هغه شخصیت خبره ده چې هغه شافع محشر دی، دا د هغه شخصیت خبره ده چې مجتبی دی، نو مرتضی دی، نو مصطفی دی، دا د هغه شخصیت خبره ده چې محبوب کائنات دی، دا د هغه شخصیت خبره ده چې محبوب حیوانات دی، دا د هغه شخصیت خبره ده چې محبوب جمادات دی، دا د هغه شخصیت خبره ده چې محبوب انس و جن دی. دا خو داسې شخصیت خبره ده. مونږ به بیا توجه سره یو ښه هلکه دا د یو پولیس د ایسیچو د تاندار د ډي اس پي د ای سی اس پي د ډي پي او خبره نه ده. دا د داسې شخصیت خبره ده چې د هغه باره کې الله فرمایي والضحی واللیل اذا سجا. دا د هغه شخصیت خبره ده چې د هغه باره کې الله فرمایي سبحان الذي اسرا بعبده لیلا. صاحب معراج دی. دا د داسې شخصیت خبره ده. وګوره د شپې په لږه غونته حصه کې الله تبارک وتعالی هغه لره د مکی نواله تر د شام بیت المقدس پورې بوتله، بیا د بیت المقدس نه لومبي اسمان، دویم اسمان، دریم اسمان، څلورم اسمان، پنځم اسمان، شپږم اسمان، اوم اسمان ته بوتله. سدرۃ المنتهی ولیدا، نو بیت المعمور ولیدا، د جنت نظاره او کا، د جهنم نظاره او کا. دا خو د هغه شخصیت خبره ده. دا خو د هغه شخصیت خبره ده چې الله تبارک وتعالی فرمایي ما تاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. چې صدل پیغمبر وای نو هغه اومنه، چې د سنم من کوي نو د هغې نه منه شي. دا خو د هغه شخصیت خبره ده چې الله فرمایي الم نشرح لک صدرک. اے پیغمبر استا سینه میں کھولاو نکا. نو کله قرآن وی علی لسانکا، کله وی علی قلبکا، کله وی عیناکا، کله قرآن د سترګو تذکرہ، کله د سینې تذکرہ، کله د زړه تذکرہ. دا خو د داسې شخصیت خبره ده. دا خو د داسې شخصیت خبره ده پهغه د حسن ختمه وه. زموږ پیغمبر علیه السلام د حسن ختمه وخه. اس نبی السلام سونه خستا، سونه جمال والا. نبی علیہ السلام چې معراج ته تللی و کنه، یوسف علیہ السلام یې ولیدو. و یوسف علیہ السلام ته د دې امت نیم حسن ورکړی شوی. اب سونه حسینو چې زنانه ولیدو، هغه له داسې وکته نو ګوتې خپلې سیرې کې دغه حسن ته چې وکته، جمال ته چې وکته د یوسف علیہ السلام. د نیم امت حسن. په دې امت کې سونه خلق تیر شوي دي، سونه برازي، په دې کې دا سونه ښکلي نارینه زنانه، دا ټول د دې چې نیمې ته د یوسف علیه السلام دونه ډېر حسن. او نبی علیہ السلام د یوسف علیہ السلام نه زیات ښایسته و. دا حسن پې ختمه نه شوه. ځکه عایشه صدیقه رضی الله عنها هغې ته یو شعر منسوب دی، ډېرې قیمتي خبرې، او دې ته الله قیمتي خلک کښېنوي. ګورې ښه، نارینه په جومات کې او زنانه کوم ځای کې؟
کورونو کې زنانا اوري او جماعت کې نارینا اوري. ډیر نارینه ته موږ جماعت ته کنه کور اورو کنه مې کور خو ستا بیبي موري بیا پتا به بیبي کې مل پر کو بیان کوما تاسو کې فرق څه شو بیا تم کور اوري او خزي دې کور اوري کنه هلکه ته خو نارینه کنه نارینه لپاره جماعت ښه نو نارینه جماعت ته کوشش کوي جماعت ته راځي درس اوري بیان اوري دین اوري. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ته یو شعر منسوب دی اغا ویلنا شمس وللآفاق شمس. پیغمبر حسن جمال بیانی ویلنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السمائی. یو زمونگا پکور کی نور دے پیغمبر یادی نو یو پدی اسمان کی نور دے یو اسمان کې نور دی لنا شمسن یو زمون پکور کې نور دی نو ولل آفاق شمسن یو پدی اسمان کې نور دی وی وشمسی خیر من شمس السمائی زمون د کور د انور د اغه انور نه خسته دی. وی عائشہ بی ته یو قول منسوب دی وی وشمسی خیر من شمس السمائی زمون د کور د انور چې دی دا د برن ورنه خیسته دی ولی فإن الشمس تطلع بعد فجر فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء. ځکه په اسمان کې نور د ساري راخیږي نو رڼا د ورځې شروع کی او زما په کور کې نور چې دی دا د ماسخوتن نه پس هم رڼا کوي. ځکه حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ته ګوري نو ورته وی اے د الله محبوبا واحسن منك لم تر قط عيني. بعضی وی واحسن منك لم تر قط عين واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. دا د هغه شخصیت خبره ده چې دا هغه باره کې په حسن هم ختموا. حسان بن ثابت ویا ستا نه ښایسته د چا سترګو لیدلې نه دی د پیغمبر نه ښایسته د چا سترګو لیدلې نه دی. واجمل منک لم تلد النساء د پیغمبر نه جمیل میندو راوړلې نه دی. الله اکبر کبیره. بیا ورپسې ذکر کوي تو دون حسین و جمیل کأنک قد خلقت کما تشاء. گویا چې ته په خپله خوښه پیدا شوې ښه خلقت مبرئا من کل عیب ته د عیبونو نه پاک د نقصاناتو نه پاک. اے پیغمبره تا کې کمی نشتا ستا ویښته برابر درمیانه ستا قد درمیانه ستا د لاسو ګوتې درمیانه ستا د خپو ګوتې درمیانه نو ستا هغه خپې چې دي پنډې ډېرې غټې م نه نو ډېرې نرۍ م نه ستا سترګې ای محبوبه ډېرې مزیدارې برابر ستا پوزه نو ستا غوږونه نو ستا رخسارې مبارکه ستا شونډې مبارکه نو ستا غاښونه دې ټولو تذکره شوی په حدیثو کې ښه. واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. نو په نبی علیہ السلام د حسن ختمه دا د هغه پیغمبر خبره ده دا د داسې پیغمبر خبره ده په هغه باندې د بهادرۍ م ختمه وه د بهادرۍ د نرتوب د شجاعت. زمونږ پیغمبر ډیر نر پیغمبرو زمونږ پیغمبر ډیر بهادر پیغمبرو ډیر دلیر پیغمبرو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم احد ته چې کله صحابه کرام بوتله کنه وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ اے پیغمبر د سار وختي د کور وته صحابو دی په مورچو کې برابرول تبدلتا دغه زمون پیغمبر یو بهترین مجاهد مو یو بهترین کمانډر مو. بعض روایتو کې راځي مدینه منوره کې د شپې داسې یو आवाज غونته د خطرې وورېدې شو د شپې نا وخت
صحابه کرام د کورونه بار راووته چې د دشمن حمله وکړه. څه کیسه ده په دې کې چې داسې لږ روان شو که نه، د هغه طرف نه نبي علیه السلام د دشمن د طرف نه را روان دی او په اس باندې ډېر تیز را روان دی. صحابه کرامو ته ویل که تاسو وی چې دا اس خو ډېر بیکاره دی، دا د انس رضی الله عنه اسو. پیغمبر ورته وی انا وجدناه لبحرا، دی خو سم لکه دریاب را روانو. او ته وی بیغمه سملې زه بارډره پورې تلم، د دشمن علاقې پورې تلم، سم نشته، پریشانه کېږئ مخه. دونه بهادري کې یوازې د شپې تللی دی، دونه نر پیغمبر، نډر پیغمبر. دا خو د هغه شخصیت حدیث میں لستی دی. بیا به مولا مونږ توجه نه کوو، بیا به مولا مونږه اهمیت نه ورکوو. دا د هغه شخصیت خبره ده. اللہ تبارک و تعالی فرمائی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. دا حدیث بیانولو نمخ کی تمہید دے، وہی تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید تولانی. تمہید اگت شخا دا آغا شخصیت خبر دا. اللہ تبارک و تعالی فرمائی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے پیغمبر دی خلق تو ہے کہ تاسو پا اللہ مینی ہے، دا پیغمبر تابداری دیو کی خواہ. اللہ سر امین سر دا پیغمبر تابداری دی تا مگو رچ کاکا سوئیو ماما سوئیو پلان کی دا دی خیل دیو غدا دی خیل دیو غدا پاکستان دیو غدا مصر دیو غدا انڈیا دیو غدا بنگال دیو غدا پنجابی دیو پختون دیو بیا پختنو کے دا انکی دیو دا ملکی دیو دا شکم دیو غیر ملکی دیو. دا کسی و بالکل دا ناروا دی. زکه زما استا رشتہ مونږ ته پیغمبر سبق را کړی چې چا دا کلمه ویلا هغه د بل کلمه ویونکي رور دی. تمام مسلمانان څه دي؟ رونا رونا. تا مونږ کې ګورې مونږ په دې په پته نه پوهېږو. دا څیز مونږ مسلمانانو کې را دننه شوی. دا کوم ځای کې چې زمونږ د پاکستان کې دا خلک مزدورو ته هم لاړ شي، کراچۍ ته، لاهور ته، بل ځای ته که نه، یا زمونږ به د خپل د پېښور کې څوک وي، نو پېښور کې څه مسله دا دیروچک دی، دا باجوړی دی. بیا باجوړي ځان له په درستخان کیني، دیریان به ځان له کیني. دا مردانیان دي، دا ثوابیوال دي. که په یو ځله کې هلکه دا بخشالیوال دی، نو دا ګدر والا دی، دا جمالګړیوال دی، به جدا دی، به جدا یو بل سره هغه روح ګډېدو ته نه پرېږدي ښه. نو چې بیا په پېښور کې بیا دا د پلان کې ضلع دی، دا د پلان کې ضلع دی. چې بیا پاکستان کې یو غټ ښار کې، پاکستان کې لکه دا پکې پنجابی دی، دا پکې سیندی دی، دا پکې بلوچی دی، دا پکې مهاجر دی، دا پکې افغانی راغلی دی. دا یو بل سره نفرتونه. هر سړی وایي زما سوک چې کومې دا مضبوط دی، زما د کټوۍ شملې خوږې دي. موږ ته خو دا پته نشته دا بل زمانه چې ته هسې نه د هغه خاتمه په ایمان وشي او زما د خاتمې څه پته لګي. هسې نه دغه طنز د الله په نسبت باندې ډېر اوچتي زمانه. دا به خپل ذهن جوړو ښه. دا مونږ ته نبي علیه السلام دا پیغام پرېښودی دی. نو بیا چې مونږ تاسو مسلمانان داسې بار ملکونو ته لاړ شو، دا کوم ملګري چې بار ملکونو کې پاتې شوي که نه، دي له پته لکه دا بنګالیان دي او دا پکې مصریان دي او دا پکې سعودیان دي او دا پکې پاکستانیان دي. نو بیا د پاکستانیانو د بنګال والا سر روح نه ګډېږي، دي له سپک ګوري. دا مصر والی مړه ساخوا دی خوا خلک دي، مړه دا سعودیان داسې دي، مړه دا پاکستانیان دي، دا خارجیان داسې دي. هلکه زما او ستا رشته د لا اله الا الله ده. زما او ستا رشته د څه ده؟ د لا اله الا الله. دا قومیتونه، دا تعصبات، دا عصبیتونه، دا دشمنی، دا پرقواریت، او بیا دا د پرقواریت او د تعصبات، د تعصبه، د عصبیت، دا اوس میاشتې شروع شوې ښه. اوس بوی زما دا پارټي ده، بل بوی زما دا پارټي ده. چې څو کالې مخکې وي دا خانان دي او دا نوابان دي او دا سودخواري دي او د دې ډېرو ته مزې، اوس بالته خلک ورماتي ښه. دا بس لږ څه کم پیغمبر دی او دا د اولیاو جومات ته راوړېدلی. بله پیرې سوې وایي که چا قرآن کړي، چا 5000 روپۍ اخیستي که نه، نو خیر دی د قرآن په ځای باندې روژې ونیسئ، قرآن مات کې. اوس چې ورته په خپله وي چې لاړ شي قرآن کوي او زه مشینان راوړی ښکلی کار دی، بس دی په قرآن، دا قرآن دی دپاره الله رالیږلی و که نه.
دا قرآن خلکو ته ورکوا چې شابه په دې قرآن لاس کې چې ماله به ووټ راکړي. دا قرآن دونه سپک شو یاره. غم د قرآن مطابق نه، خادي د قرآن مطابق نه، لباس د قرآن مطابق نه. قرآن په جون کې مراله، تلاوت مکوا، په ترجمه مزد کوا، په تفسیر مزد کوا، علم مزد کوا. د الیکشن رضی الله شابه او 10 چاردمو کا په قرآن لاس کې چې دا قرآن کوم زه به تعالی ووټ در کوم. دا د قرآن سپکاوی نه دی یار، دا د قرآن توهین نه دی. قرآن دې د پاره الله را لګلیو. قرآن خو الله را لګلیو لیدبروا آیاته وليتذکر اولو الالباب. د قرآن خدا مقصد نه و. الله اکبر کبیره. نو محترمو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں لسته. نو حدیث خو مولا نه دی ویلې. مونږ وایو چې زمونږه پزړه کې د دې پیغمبر د خبرې اهمیت اجاگر شي چې دا عامه خبره نه ده، د عام تن خبره نه ده، د عام شخصیت خبره نه ده، دا د ډیر لوی شخصیت خبره ده او د داسې شخصیت خبره ده چې النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم. تعالی خپل ځان دونه ګران نه دی چې څونه ته پیغمبر ته ګرانی. ادې باره کې مې یو حدیث راځي چې ویم درته کنه تاسو توجه سره ناسې ماشاءالله. پیغمبر حدیث یو پیرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور ته راغی. عمر موس پسو دی. الله اکبر کبیره. تاسو خلکو کمال کړی دی. دا زمون په دې علاقو کې خو پړم بیزل بعضې علاقو کې داسې وي او دا تاسو یو نورو خلکو د پاره یو مسلم جوړه کړې ده. خلک اوس په کلي کې کلو کې مشهوره شوې ده وایي روغانو باندې ول خپل امام عمرې ته لیږلی دی. یار داسې مقتدیان منوي. دا خوشحالۍ خبره ده. هغه به طوافونه کوي، هغه به هلته صفا مروه کې سعی کوي، هغه به خانه کعبې زیارت کوي، یا به مدینې منورې ته ځي، یا به شنې روزه ته ځي، یا به مسجد نبوي کې منځونه کوي، دعاګانې به کوي، درودونه به وایي، هغه زیارتونه به کوي. او دارنګې دعاګانې دې کې ستاسو د غون کلي حصه ده. دې کې چې څونه خلکو په دې باندې خوشحاله شوي دي چا پکې خپله حصه کړې ده چې دلته ما ته موس کوي، ما له درس را کوي، ما ته په منبر کښېني. که هغه هر څوک دی یاره، نه مې د قوم دی، نه مې د کلي دی، نه ای جنم نه پیژنم، خو دې ځای کې راته کېناستو، دلته راته کېناسته. لکه دونه عزت چې زه د خپل امام او د خپل استاذ داسې یو وزټ پې لګوم چې د حرمینو زیارت وکړي. الله دې د مولانا صاحب د عمره او دارنګې د الله دې د مولانا صاحب دلته طوافونه، سعی، دعاګانې، عبادتونه په خپل دربار کې قبول او منظور کی. او څونه ملګرو، نوجوانانو، مشرانو چې په دې کې حصه اخیستې ده، الله دې هغې ته هم په کورونو کې ډېر خیر و برکت نصیب کړي. نو محترمو مسلمانانو، دا د هغه شخصیت خبره ده چې النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم. دا د هغه شخصیت خبره ده محترمو چې نبی علیہ السلام یو پیره کور ته راغی که نه، نو عائشه صدیقه رضی الله عنها دا طالبان مولیان له جواب مه راکوې د عوامو نه تپوس کومه. دا عائشه بیبي د پیغمبر څه وه؟ د ترور لورې وکړه، د ماما لورې وکړه، دا څه وه؟ لورې وه. استغفر الله. دی خوا بره د دې غرونو د علاقې او تن چته راغلی و، نو هغه د چاوې درود شریف درته راځي، هغه یې درود شریف زه نه پېژنم، بره خلک دا چې زموږ طرف ته نه دا به دې خوا ښکته سموالو کې څوک وي. ښه موږ د نبي علیه السلام رشته دار نه پېژنو، دا زموږ خپل موږ چې خبرې مونږ کو ګورې. ښه موږ په دې نه پوهېږو، عایشه بیبي نه پېژنو، ابوبکر نه پېژنو، عمر نه پېژنو، علي نه پېژنو، عثمان نه پېژنو، معاویه نه پېژنو، حسنین نه پېژنو، حمزه نه پېژنو، عباس نه پېژنو، ابن عباس نه پېژنو، ابن مسعود نه پېژنو رضی الله عنهم. مونږ خبرې څنګه کوو یاره؟ عباسي ډېر غټې غټې خبرې کوي. ښه د تلو انداز یې جدا او مولا خو یو نه ماپ کوي. ښه وایي که په دې زه جهنم ته ځم، جهنم ته دې لاړ شم. داسې مه وایه، داسې مه وایه. الله به دله یو د دماغ ورګ بند کړي که نه، دغه ځای به ګندونه راغونډې سټې به بیا. الله به دله د میچازو یو رګ بند کړي، تاویږي به بیا. خندنې ونه کړي دین پورې، دین زده کا. عایشه رضی الله عنها د نبي علیه السلام ډېره محبوبه بیبي وه. عائشہ رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام سوا اس خو خلی کو لو کے کنا یار. عائشہ رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام سوا محبوبہ بی بی سا
عائشہ رضی اللہ عنہ د نبی اسلام سوا ویم به در باندې خلاص صدر برخورین لګل رکوي عائشہ رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام سوا د نبی علیہ السلام محبوب بی بیوا نبی علیہ السلام کور تراغي زه د بل ځای کې د بیان نه رالم عمر صاحب راته وی چې مولوي صاحب خامخا به راځي نو ځان مې راورسو نو ستړی م یم خو تاسو لیټ رالی نو نن خو دوه نیمو پورې بیان اورئ بیا به وروسته مونځ کوو چې دا رښتې خو زده کړې که نه دا بعضې خبرې خو چې زده کړې که نه او هم تاسو نور کله مونږ ته په لاس نه راځئ زه مازدیګر درس ته را راتلم جمعې که نه ما ته هم وړوالو یقین وکړه یو ورځ را دوه کسان ناست وو لکه زه خپل شل کاره قضا کړم زه دلته مازدیګر را منډه کړم اته وایه زما میلمه راغلي هغه میلمه ستا هندو هغه هم ځان سره قرآن ته کښېنوه که نه د ده په هغه رس کار را پېښ شوي یاره نو چې دغه اخوا دېخوا څوک شروع کړي نو هغه ځای کې بیا هغه ماحول ګورې خراب شي ښه بیا هغه استاذ ته هم توفیق نه میلاویږي دې خلکو ته راشي عایشه رضی الله عنها نبی علیہ السلام کور ته راغی نو عایشې بي بي را منډه کا ورته وایي ای د الله رسوله ما ته لږه دعا وکړه وره بیبي خاوند ته وایي ما له دعا وکړه نن هم چېرته دا بیبي خاوند ته وایي چې ما له دعا وکړه که دا خاوند ډېر لوی ولی او بزرګ او شیخ الحدیث او شیخ التفسیر که نه خو دا ښځه د ده ملاتوب او حافظي او د ده بزرګي نه مني ګورې ښه بیا زموږ د دا وړ زنانه هغه بعضې علما بیانوي که نه چې هغه یو زنانه وه د هغې خاوند هغه به رضا ناسې پیر میر جوړه وه څه جم جادو سره به یې څه کله بالوتو رالوتو یو پیرا داسې پاوا باندې راوالوتو څه ځان کې به یې ساوا موا سیټ کړی را سیټ کړی به څه کوپړی موپړی نو دې خپل کور باندې داسې راتېر شو نو بیا ور دا ښځه ورته وایي چې ته وایې چې زه مزبرګ یم ولي ما ولي لیدلی که نه او وختي پاوا کې روانو دغې ته ولي وایي ته ځان ته څنګه وایي دا ورته یا ښځې دا زه هم که نه وایي ښه راته ځکه کیجیا کېدی وایي ته ځکه کیجا کېدی چې دا ته وایي نو نبی علیہ السلام ته عایشه بي بي ما له دعا وکړه نن هم آیا داسې بیبي شته چې خاوند ته وایي ما له دعا وکړه نبی علیہ السلام لاس پورته کړو چې اللهم اغفر لعایشه ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت وما اعلنت وما اصرت یا الله د عایشې نه چې کومه کمی کوتاهي قصدن خطأن په پټه په ښکاره چې سمتې شوي که نه نو ربه ته یې ورته معاف کړي نو عایشه رضی الله عنها ډېره مسکۍ شوه او ډېره خوشحاله شوه چې داسې خوشحالي چېرته نه وه کړې نو نبي علیه السلام ورته وایي ایسرک دعایي عایشې زما په دعا خوشحاله شوې وایي د الله رسول تا ردونو ناشنا دوا که خوشحالېدم به نه ورته وایي عایشې خبردار ځان پوه کا دا کومه دعا چې تا ماله درخواست وکړو او تا ته مې دا دعا وکړه قسم مې دی په الله دا دعا زه هر امتي ته هر مانځه پسې کوم مونږ ته پته نشته ته په پټي کې وې دلته ته دلته په خپلو کارونو کې وې پردی پوله دې تراشله پیغمبر خپل امتي ته دعاګانې کړي دي ښه چې الله زما د امتي هره خطا معاف کړي مونږ د پیغمبر څونه یعنې هغه بې وفا امت یو که نه بې وفا امت یو ما خو حدیث لوستی مې هغه به اوس حدیث شروع کړم که نه نبی علیہ السلام فرمایي او کسان دي دا به د الله د عرش د سوري لاندې په هغه ورځ به هېڅ قسمه سوري نه ځکه ورځ د قیامت ډېره زیاته سخته ده هغه او کسان کم دي په یوه د او جمعې لګي خو که زندگی باقي وه و یار زنده صحبت باقي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمة